درود و سلامی هغو شهداو باندې څه هغوی خپله وینه ویر کړله. درود و سلامی هغو شهداو باندې څه هغوی خپل بچي او خپله خیلخانه پرېږدوله. مذهب جعفري پاره هغوی وینه ویر کړله، خپل سرونه یې ویر کړل. هغوی دا ثابته کړله چې موږ د کربلا ولایو. مرتضی آغا وضاحت دپاره یو نواسیب دی، لږ وضاحت یې وکړم. د انتظامیه طرف نه ټولو محبان اهل بیت ته درخواست دی چې د مخته کوم کسان ولاړ یوئ دا تاسې تشریف کېږدوئ خپل خپل ځای باندې چې ټولو ته تکلیف نه وي. د بهر فوټپات باندې کوم کسان ولاړ یوئ دا ایننه پنډال ته رانوځئ، یو صلوات وایو محمد و آل محمد باندې. دوستانو خپل خپل ځای باندې کینوئ، اما دا خبره لږه غور سره واوروئ. نواسیب اخته یایي چې هغه اهل بیتو په باره کې ګستاخي کوي. نواسیب هغه دی چې هغه اهل بیت عصمت و طهارت ته ګالې ګلوچ یایي. د ائمو فقه کې د هغه قاتله واجب دی، د هغه مرګه واجب دی. خوارج هغه دی چې هغه امام باندې خروج وکړي، لکه جنگی سفین کې یا نهروان کې امیر المؤمنین علی بن ابي طالب باندې هغوی خروج وکړلو، د هغوی قاتله واجب دی، د هغوی مرګه واجب دی. یاد وساته ایمو جنگ نواسیبو سره دی، ایمو جنگ تکفیریو سره دی، ایمو جنگ خوارجو سره دی. یاد وساته چې موږ د اهل بیت عصمت و طهارت منونکي یو. ته به دغه شی هیڅ کله میټاو نه کې. دا د قرآن فیصله دی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. باطل اگر چې ډیر ویلی نه وي خو څه کله حق ونې راغللو هغه به میټاو کېږي. دې دلیل څه دی؟ مولا سجاد علیه السلام روان دی شام لیارې کې، ابراهیم ترې پوښتنه کوي مولا دا راته وایه څه تاسې کامیاب شولوئ که یزید کامیاب شولو؟ ما خبرې ته ټوله توجه وکړه. مولا سجاد را پوښتنه کوي مولا دا راته وایه څه تاسې کامیابي وکړله؟ حسین ابن علي کامیابي وکړله که یزید بن معاویه کامیابي وکړه؟ مولا د ورته وایي لږ صبر وکړه، څه کله اذان ټیم شي اذانه ټیم کې مو نه پوښتنه وکړه څه زه کامیاب یم، ایمو اهل بیت کامیاب دي که یزید کامیاب دی؟ کله اذان شروع شولو ابراهیم ترې پوښتنه کوي مولا دا راته وایه اوس راته وایه څوک کامیاب دي؟ کله مؤذن وویله الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله مولا دی وحده لا شریک له، کله وویله اشهد ان محمد رسول الله ابراهیم ته مخ تو کړلو. ابراهیم دا راته وایه څه دغه ځای کې نمادي چې اخیستلی شي و دی مولا یې تای نه کړه ما اخیستلی شي. مولا دی ورته وایي څه جیت مو سره دی، جیت یزید سره نه دی. دسی نارائن آرد والا سنا وچات کا نعرہ حیدری. بلا خبر دا وکم سی یزید نے خدای لعنت وکا. شام دربار کے ہم سکلا مؤذن اذان وکړلو. مولا دې څه وته یي؟ مولا دې وته یي مؤذن الک صبر وکا. کله اشهد ان محمد رسول الله ته راغللو مولا دې څه وته یزید دا راته وایه چې محمد رسول الله تو نه کده که ایمان کده کته وایي چې ایمان کده قسم په خدای دې ته د درویغ یې خدای ایمان کده. نبی دا راته وایه چې ما خیلخانه آل الله د ویلي اسیر کړی دی. یاد وساتئ موږ کربلا ولایو که موږ ټوک ټوک شو هم علي علي به یایو.
دوی خبرې زه د گورنر و د وزیر اعلی سند په باره کې کوم. مراد علي شاه یاد وساته مراد علي شاه سے تو ویلا سے یہ مسئلہ پرچینار کا ہے, پرچینار میں ہی حل ہونا ہوگا. آپ سے میری یہ گزارش ہے, بینظیر بھٹو تو راولپنڈی میں قتل کی گئی تو اس کا مسئلہ کیوں کراچی لے گئے؟ خبر واوریدا یا نه واوریدله؟ مراد علي شاه څه دا خبره کوي؟ څه دا خبره د پرچینار دی؟ پښتو والا ورته وایم نه بېنظیره ښه راولپنډۍ کې قاتل شي او بیا د ویلي یو لاله کراچۍ ته کراچۍ کې د ویلي دا پر کوي هغې والا برسې د بیا کراچۍ کې لڑکانه کې ویلي کوي. دویمه خبره مراد علي شاه آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ کل آپ نے ہمارے دھرنوں پہ جو کارروائی کی ہے اور جو تشدد کی ہے آپ کو یہ بتانا اس پرچینار کی سرزمین سے, اس شہداء کی سرزمین سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے, یہ کربلا والی ہے. ایسا نہ ہو کہ پوری کراچی کو جم کر کے, صرف کراچی کو نہیں بلکہ ایسا نہ ہو کہ پوری اسلام آباد کو ہم جم کریں گے. نا دسی نارانا جواب دسی اینا روکڑلو پختو کی بوائیم لگا پو پختو کی بوائیم. مراد علي شاه یاد وساته تو خبیگا کم تشدد کرده ده تو شدید الفاظو کی هم مزامت کو, ای تو آغو کریندوی هم مزامت کو, ای تو آغا غلام ابن غلام والا واب مزامت کو, تخپلا غلامی ای تو گورنر غلام ده زبدسی ویم سا آغا خپلی خزی ده پارا آغا خپلی خزا قاتل کی ریاست تورسی کی آصف زرداری هم مزامت کوم. بلاول بھٹو تو چیتا ہے, زرداری تو چیتا ہے, زرداری پوچی صدر ہے, بلاول زرداری کسب یا پرچینار ترونا شے. بیا ووٹ پارا پرچینار تمہارا سا ستواوا پرچینار آئے نانی آئی تو مزبات کو سبویا کو ویلے ستدیب و شہدوں سے خیانات کا بھی خائن بچیا. تو چیتا خوبیا والے آصف زرداری تو صدر یہ مراد علي شاه تو ویلی خوبیا والے تبیا ویلی تشدد کوي یوان راول گوئی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یوا خبر وکم زبردستی وے سمود میسم والا شاگردانیو, مد عمار شاگردانیو, مد علی شاگردانیو, مد علی ابن ابی طالب منن کیو, مد کربلا ولایو وریاسات ادایو ادوستا تو بداوئے صدا خالق بتانک شی درې میاشتې مو ور باندې لیارې باند کړلې که ته مونږ درې کوله لیارې باند کیا مو به بیا علي علي آیو. خبره وکمې تو جذباتو پاره میسم څه کله ظالمانو ونیوللو میسم سلام نه وکړو. میسم ته یې میسم څنګه د سلام نه کړو ته ظالمه زه سلام صرف اور صرف خپل مولا علي ته کوم.
ورته یې د څه لږ توجه غواړم ته میسم د ورته یې چې ما ته خپل مولا علي ویلي دي چې تو ژبه به بهر وځي بیا به کټېږي ورته یې چې تو مولا دغه کلام زه درغجونه کوم ورته یې دا هېڅ کله نشي کېدلی میسم دور باندې وختلو د علي مدح د علي فضائلي شروع کړل دغې واقعې سره یې ما یوه اخري کې یوه خبره ده ورته یې د میسم مدح شروع کړله پیغام ورسېدلو ابن زیاد ملعون ته څه میسم خ انقلاب رولی وي څه میسم نه خای لاس کاټ کوی میسم نه خای لاس کاټ شو کله هوش کې کله بېهوشه کله څه هوش کې راغللی میسم به علي علي نارې لګولې بیا پیغام بلا شولو څه میسم ښه انقلاب رولی وي څه چاپ لاس کاټ کوی چاپ لاس یا کاټ شو میسم کله هوش کې کله بېهوشه څه میسم نه کیڼه خپا کاټ کوی کیڼه خپای کاټ کا ښې خپای کاټ کړه هغې باوجود میسم به علي علي فضائل بینول ظالم مجبور شولو څه د میسم ژبه کاټ کوی توجه وکړه ژبه کاټ کوی تاریخ دا ولیکل څه میسم نه کله ژبه په څټ راووتله میسم کله ژبه کاټ شوله هغې ویني نه هم یا علي یا علي یا علي لیکلی شول خبره څه کوم هغه دا دی څه کنوایې کې توجه غواړم بدن کنوایې کې یو شهید دی توجه غواړم زیات توجه غواړم کنوایې کې یو شهید دی یو زخمی بیان دی تو پاکې ونیولې دی اخري حالاتو کې دی ورته یې د څه اوس د علي و عباس ته غږ وکړه دا د څه ورته یایي دا د څه ورته یایي ظالمه تختی نه کسی علي موثر ته ویوړ دی مو د علي بنونکي یو شهید ندیم ګناه څه وه شهید ندیم ګناه دا وه څه هغه زنجیر والی و شهید ندیم دا ګناه وه څه تا ښوونې څرګنده کړله هغه زنجیر زني کړې وه که دا زنجیر زني دغه علي علي مننه دغه نارې دغه سورې ایتو په مذهب کې دغه بدعتي وي یاد وساتو علي علي ناره لبیک یا حسین عربو دغه بدعت به مو قیامت ورځې پورې کوو अर्थ वाला सुना वचात का लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन 5 सेकंड हैदर हैदर वो देखमान दा खियोलावन की मु अल्हम्दुलिल्लाह पे वो प्लेटफार्म यू आखिरी पैगाम देर कम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र लिल्लाह मु पे वो प्लेटफार्म बंदियो कई मु मशर वो सी वा खबर वो की मु वडू के बचाए बाय ईसान दो दे खतवाई वी तो बंदी सी तो मशराई होना दे खुदाया द तवाय मखीरी मो खबर दे आखिरी मो खबर दे دا څو خیال ونه کی ریاست دا څو خیال ونه کی سفر می بودی بو مو قبضه وکو قسم په خدای دې کای مو سپینګیرونا ایمو جوانونا ایمو نوجوانانو پاتې شي ایمو کو څنګه کی هغه بچای دا نه پیرګدي
ایمو آغا وڑ بچیا تو نپیر گدی دا غیز وکتا یاد وسطا ایمو آغا قوم دے صدای کربلا والا دے مو کربلایانیو مو زینبیونیو مو فاطمیونیو مو حسینیو مو امام زمان والایو مو کیوانا راو لگاو یاد وسطا بیا بسیفین خودتا منڈی ہوئے سیفین کی ہم تو پاتا لگی دلی دے سیفین میدان لگ وقسا لگ تاریخ دو وقسا مد علی ولایو مد کربلا ولایو ایمو جوانانو علی اکبر ندارس خسته ده ایمو سپینگیر و حبیب و مسلم ندارس خسته ده ایمو جوانانو نوجوانانو علی اکبر و قاسم ندارس خسته ده خیاد وسطای و بلا خبره وکم مو زینبیونی و مو زینب بی بی ندارس خسته ده لا يحب الله الجهر بسوء الا من ظلم یہی چا هر وقت ما تا خدموت نن رغلیو کنه د قرآن په مطابق رغلیو هیڅ کله ظلم در باندې کیږي بیا روډو ته راوځه د قرآن فیصله ده دا قرآن ای موته زینب بیبي خیلی دی موته اولیای مکرمه خیلی دی عقید یزید چهره دنیا تا و خیالا یاد وسطا پر چنار والا با نن سبا زمانی یزید چهره طولی دنیا تا خی لکه وما خیالا نادسی نرانا نار حیدری لکه وما خیالا دای تویست دای تو استقامت دای تو مزاحمت برکاته سنن امریکا کی نن په استرالیا کی یا نورو مختلفو ځایو کې د پرچینو راواز وچتیږي ویلې سمو مظلومیو خپل مظلومیت دنیا ته خیو ځان دغه خبرې سره زه خپل تقریر ختموم خو ته به دود رکوئ لبیک یا حسین سرا اردوالا سنا اچات کا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا زینب لبیک یا زینب لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا عباس لبیک یا عباس 5 سیکنڈ حیدر لو سجاد کا حیدر 5 سیکنڈ نورا 5 سیکنڈ نورا تو سے کلا لبیک یا حسین لبیک یا حسین